په اخبارونو کې اسلامي صفحې وي او بیا دغه صفحو کې قرآني آیاتونه وي او احادیث مبارکه پکې هم وي. دوی وایي چې د دې سوځول هغه څنګه دي یا د دې سوځولو طریقه څه ده، دا به څنګه موږ محفوظ کوو یا ضایع کوو د دې طریقه سره. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اول دا پکار دي مسلمانانو ورونو ته چې داسې کاغذونو کې خبرونو کې د الله نومونه یا آیتونه نه لیکي چې خلک هغه محفوظ کولی نه شي. که دعوت تبلیغ په نیت باندې نشر کوي خامخا دی له بغیر چاره نه وي، نو عام مسلمانانو له پکار دي چې دا دې به محفوظ کوي. د حفاظت دپاره درې طریقې دي. اوله طریقه یې دا ده، بهتره طریقه یې دا ده چې کوم اوبو کې لهو کړي چې هغه اوبه ځان سره یوسي. داسې اوبه نه چې هغه مخکې لاړې شي او بیا یو ځای کې ودرېږي. نیرونو کې نه، دریابونو کې، سمندرونو کې دی لهو کوي. ټولو نه بهتره طریقه. دویمه طریقه مستحسنه طریقه دا ده چې داسې ځای کې لکه مثلا قبرستان شو، داسې یو ځای کې دغه آیتونه دفن کوي یا ضعیف آیتونه وي، احادیث وي، الله نومونه وي، نو دا یې دفن کوي. دا دویمه بهتره طریقه ده. دریمه طریقه یې د اخراق یعنې سوځول. د سوځولو ته علما کرامو مکروه ویلي دي، ځکه چې دې سره د آیتونو او د احادیثو تعظیم چې کم دی نه راځي، اکرام یې نه راځي، نو احراق یې مکروه دی، سوځول یې. او عبدالمجید صاحب وایي دا مونږ سوځولی شو، سوځول یې نه دی پکار، دا جمع کول پکار دي. بهتره طریقه یې دا ده چې په روانو اوبو کې لهو کا. هغه پسې دویمه درجه یې دا ده چې یا ته په پاک ځای کې لکه قبرستان شو، هلته کې خلک ډېر ګرځي راګرځي نه، هلته کې دفن کا.